ایکسپیرینس دی نو موږ دا وایو چې پولیس چې کوم دی دا د ظالم خلاف نه بلکې د ظالم سات ورکوي د مظلوم خلاف او د هغې وجه دا ده چې هغه کرپشن کوي د هغې نه پیسې اخلي. صرف په دې حوالې سره ستاسو څه خیال ولې هم درته وایم چې یو سړی دې خاورې ته دې سیمې ته او دې وطن ته نقصان رسي نو دا راته زه اعلان وایم چې ویې ولې بالکل زه به هم بالکل ما داسې اورېدلي چې تاسو دلته یو د جرګې سیسټم متعارف کړی دی چې د هغې په ترو باندې تاسو خلک د عدالت نه بچ کوئ او بل دلته ولا مسله حل کوئ. د هر ځای نه دغه راځي میدان ته راغلی دې میدان کې داسې څه شي ډیلیټي د دې ځای چې کوم د خلکو مهمن نوازي د هغو تاسو په کوم نظر ګورئ د نورو ځایونو په تاسو هم څلور موټرې یو ډاټسن او یو فلاینګ کوچ دا مونږ لکه ټوله ریکوري او سره راسي که موږ به دې خبره باندې سوچ وکړو نو دوی ته دا دومره اسلحه او دا دومره مطلب دا رقم ځای نه دا ځای کېږي لکه مطلب د دې اوس سري 15 تقریبا 400 دغه 100 نه سیوا ګرام آیس سلیپرو 12-13 موټر تاسو وکړو کوششونه چې د هغې په وجه باندې تاسو دلته لکه مطلب امن سره چې کوم دی نو د هغې انحصار په لیډینګ باندې چې یو سړی لیډینګ صحیح نو بیا بس دا پولیس ما بالکل راغونډ کړو او سلیم ولا ورکړو ټول نه راغار پوسټ دلته را رسېدل د یو کانسټیبل نه پولیس پوسټ ته دغه چې کوم ټایم تیر شو په دې کې به تاسو ته ډېر زیات مشکل مسایل راغلي څنګه تېر پاس. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو کتونکو ارشاد اخوان خیل یم امید لرم ټول به روغ جوړ او صحتمند به یې. ګرانو کتونکو دا مهال لالقلا کې موجود یم میدان لالقلا تاسو زما خواته سر ډي اس پي هم دلته ګورئ زموږ خواته ناست دی د غونډو نه وړاندې د هغو ډېر زیاته شکریه ادا کوو او مننه کوو چې موږ له د خپل بیزي شیډول نه موږ خپل ټایم راکړو. نو سر ستاسو یو جهان مننه. ډیره مهرباني سره ټول ناول ستاسو ټول ټیم ډیر زیات مشکور یم چې تاسو راغلئ او موږ له ټایم راکړو. ستاسو ډیره یو جهان مننه. ډیره مهرباني سر. ګرانو کتونکو نن چې زه د سر زما کله راویته وکړم ما چې د دوی خواله لاړ شم نو زما مقصد صرف دا چې که موږ په موجوده حالاتو باندې خبرې وکړو یا په تېر شوي حالاتو باندې خبرې وکړو نو ډېر زیات بهتروالی پکې راغلی دی. د هغې وجه دا ده مخکې به موږ آی روز اورېده چې نن به پلان کې ځایګین کې په میدان کې د ماکه وشو نن به پلان کې ځایګین کې خو چې کله زموږ ډي اس پي صاحب دلته چارج اخیستی دی الحمدلله په هغه کې ډېر زیات بهتري راغله. نو غوښتل مې چې د هغو کوم ایفرټس دي کوم کوششونه دي هغه د کیمرې په سترګه باندې خپلو عوامو ته خپل خلکو ته منتقل کړو. نو سر دغه باندې به خبره کوو د هغې نه مخکې زه غواړم چې د سر په پرسنل لایف باندې لږ رڼا ورته چې د کوم ځای نه تعلق ساتي او ایجوکیشن یې د کوم ځای نه کلی دی نو سر زموږ سره خپل دغه انفارمیشن. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ما امجد نوم دی. زه بیسیکلی اسماعیلا یو کلی دی په ضلع صوابی کې. زما صوابی ضلع سره تعلق دی. ما بی اے ایجوکیشن دی. ما ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج مردان نه بی اے کړی او په 1988 کې زه په حیثیت د کنسټیبل بھرتی شوی او پولیس مې جاین کړی. ډېر مهرباني سر. ګرانو کتونکو موږ به د سر نه که هر یو کس که دا سبق وایي نو د به خپل یو سوچ وي د به خپل موټیوز وي د به خپل یو ټارګیټ وي چې هغه ځای ته به زه رسمه د به خپل یو مقصد وي. د سر نه اورو چې دوی پولیس سایډ ته څنګه راغلو آیا دا سوچ و چې د قوم خدمت به کوو څه سوچ و سر په کوم سوچ باندې داسې ورته راغلی؟ یاره زه به تاسو ته دا وایم چې پولیس ډپارټمنټ داسې یو جاب دی چې په پاکستان کې چې د خدمت ټول خلک کی هر یو ډپارټمنټ کې په پولیس چې کوم خدمت کې نه دا عبادت تصور کېږي چې یار دا یو عبادت هم بل دا داسې پاورفل جاب دی چې په دې کې ته د مظلوم امداد کولی شي او د ظالم لاس نیوی شي. په دغه جذبه چېرته د قوم خدمت هم وشي نو په دغه جذبه باندې راغلي یو دغه جاین کړی دا ډپارټمنټ. سر دا تاسو خبر وکړه چې په هغه خپل سوچ باندې راغلي او تاسو خپل ځای ته رارسېدلي د خپل ډي اس پي پوسټ ته دلته رارسېدل د یو کانسټیبل نه پولیس پوسټ ته دغه چې کوم ټایم تیر شو په دې کې به تاسو ته ډېر زیات مشکل مسایل راغلي څنګه تېر پاس شوئ زموږ د مینوالو سره؟ زه به تاسو دا وایم زموږ د ډپارټمنټ خپل یو قانون دی یو طریقې کار دی چې پای کې ته سپایي بھرتی شي بیا به ته A1 امتحان پاس کړې بیا به B1 پاس. په پروموشن کې د دغې نه علاوه چې کله د میلیټنسي 2008-2009 کې په پیک کې وه پای کې موږ د میلیټنسي دغه خلاف ما لکه ډېر انکاونټر پای کې ما حصه اخیستله خو یو انکاونټر داسې و چې پای کې ما سره څو سب شهید شوي او پای کې 3 میلیټنټس چې کوم دي نو هغه موږ ویشتي وو سټینډینګ پرفارمنس باندې بیا زه پروموټ هم شوم نو په دغه وجه موږ ډېرې سختې تېرې کړي د هغې نه پس دې ځای ته رارسېدلي یو ډېر په اسانه باندې نه شي ډېرې سختې تېرې. سر موږ که په موجوده حالاتو باندې څنګه چې مخکې ما خبر وکړه میدان خصوصي توګه باندې
حالات څه ټایم مخکې ډېر زیات خراب وو. په هر ځای کې به دماکې وي او بد امني وه او بس ډېر زیات مسلې وې. خو چې کله د ذهن کې تاسو چارج اخیستی دی نو هغه حالات زه چې څنګه رنګ ګورم نو ډېر زیات تبدیل شوي دي. سر څه ایفرټس تاسو وکړل، کوششونه چې د هغې په وجه باندې تاسو دلته لکه مطلب امن څه درته راغلی؟ زه د 2020 کې زه هلته په کوواټ کې وم، ما د ټرافیک منیجمنټ سکول کې ډي ایس پی ایډمن. بس زما بدلي شوه په 2 اکتوبر باندې ما دلته چارج واخیستو. ما چې حالات وکتل پولیس ټول په بیک پټ باندې راغلي او حوصلې ډېرې زیاتې خرابې شوې. نو بس نو د هر یو ټیم چې کوم دی نو د هغې انحصار په لیډینګ باندې چې یو سړی لیډینګ صحیح نو بیا نو بس دا پولیس ما بالکل راغونډ کړو، حوصلې مې وله ورکړې او ټول مې رابار کړو. موږ یو ایفرټس وکړو په هغې کې چې په هغې کې زموږ د آی جي صاحب، آر پي او صاحب او ډي پي او صاحب خصوصي هدایت او د هغې ویژن مطابق موږ د هغې په لای عمل باندې وچلېدو. په هغې کې موږ ډېر تر ډېر حده پورې کامیابي ومونده. په هغې کې موږ لکه دې کې یو میلیټنټس هم موږ ونیو، شاکر الله نوم یې، په هغه 50 لاک هیډمن هم وه، هغه هم موږ ونیو. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو موږ د دې کریمینل خلاف چې کوم کار وکړو په هغې کې موږ ډېره زیاته ریکوري هم وکړه چې په هغې کې 15 کلاشنکوپې، 1 کالاکوپ او 15 ریپلې، 16 ټوپکې، 30 تماچې، 706 کارتوس، 9 ګرنیټونه، 424 ډیټونیټر او 45 چارجرې، 668 میټر چې کوم دی سیفټي فیوز، د آر پي جي 7 شپږ ګولې، 14 کیلو بارود، د 4 ماټر ګولې او په دې کې بم ټایمر شپږ بم ټایمر، 2 ریموټ سرکټې او 12 کیلو چې کوم دی آیرن پیلټس، یو خودکش جیکټ او تقریباً 14 کیلو 15 تقریباً 400 دغسې 100 نه سیوا ګرام آیس، سلیپرو 12-13 مفران او دغسې په دې بازار کې بغلاګانې کېدې. په هغې کې موږ غله ونیول، د هغې نه 92 بورې روجې او 80 بورې کلو، 3 بورې لوبیا او دقسې د موټر سایکل د تپ یو لبه شروع شوه. په هغې کې موږ غله ونیول، 15 موټر سایکل د هغې نه ما برآمد کړې او دغسې د غلا 4 موټرې، یو ډاټسن او یو فلاینګ کوچ. دا موږ لکه ټوله ریکوري وکړه. او سر د دې ډیوریشن څومره، مطلب تاسو په څومره ټایم کې دومره کار وکړو او دا چې کوم کریمینل خلک وو هغه وکړو او د دې علاقې چې کوم خپل خلک دي هغه تاسو سره څه کوآپریشن په دې کې کړی دی که نه؟ یاره زه به دا ووایم چې دلته نور کوآپریټ یو خلک دی، خو پته نه لګي چې د دې میلیټنسي کم یو روب او یو دغه په دې باندې پروت دی. د دې متعلق لکه موږ ته څوک اطلاعګانې په دې سایډ باندې میلیټنسي په سایډ باندې بالکل کوآپریټ یو خلک نه دی، نور کوآپریټ یو خلک دی، خو پته نه لګي چې د دې میلیټنسي کم یو روب او یو دغه په دې باندې پروت دی. د دې متعلق لکه موږ ته څوک اطلاعګانې په دې سایډ باندې میلیټنسي په سایډ باندې بالکل کوآپریټ یو خلک نه دی. بالکل دلته د ټولو نه غټه وجه داره چې دلته موږ سره 168 میلیټنټس دي صرف په میدان کې 168 او دې سره ته وګورې ریلیټډ به کم از کم 168 خاندانونه. نو ته سوچ کوه چې د دې فیسیلیټیشن به څونه خلک کی. خو لکه چې یو سړی راځي د افغانستان نه او دا بارډر کراس کی نو دلته به څوک چی ورکي، څوک به روټۍ ورکي، څوک به پناه ورکي، څوک به ټوپک ورکي، څوک فیسیلیټیټ کی به کنه. نو په دغه لاین باندې زما د خلکو تر ډیر زیات لکه ریکویسټ مې وکړو ځکه چې دا خبره خو زموږ د ټولو په شریکه خبره ده، خو په دغه باره کې چې کوم دی بالکل. نو سر راسي که موږ به دې خبره باندې سوچ وکړو نو دوی ته دا دومره اسلحه او دا دومره مطلب دا رقم ځای نه دا ځای کېږي لکه مطلب د دې اوس پر سریزن معلوم شوی دی که نه؟ یاره تاسو ته ښه پته ده چې دا ټوله هیل ایریا ده، دا 87 کیلومیټر مربع کیلومیټر ایریا ده او ته ګوره دې کې لکه ټولې ځنګلې دي دغه دي. نو لکه هر ځای کې خو زمونږ لکه اپروچ خو نی که نه، باره کې مونږ ډېر کوشش کوو خو دغه خلک چې راځي نو د خپل خلک د ترور زوی د تره زوی د ماما زوی رور پلار دغه ټولې فیسیلیټیټ کی که نه، بل څوک خو نشته. خو په دغه پته نه لګي چې د دې خلکو لکه څه مایند دی چې لکه دې خاورې ته چې د هر ځای نه دغه راځي میدان ته راغله. دې میدان کې داسې څه شی دی
چې لکه بس دې کې څلور سره کلي نور هم دي بس میدان ته را روان سر مین ریزن تاسو خبر وکړه نو کوآپریشن دی سر دلته هغه ته فل سپورټ ملاویږي د هغه وجه نه دی دلته راځي سر دا خبره مخکې وړاندې وځو سر منګه که سوچ وکړو سر ما اورېدلي مې دي او دلته چې کوم خلک راځي نو د هغو رایه ما اورېدله دلته چې څوک درخواست وکړي یا راپورټ وکړي نو اکثر زمونږ ډي ایس پیان صاحبان چې کوي هغه فارورډ کوي عدالت ته نو ما داسې اورېدلي چې تاسو دلته یو د جرګې سیسټم متعارف کړی دی چې د هغې په ترو باندې تاسو خلک د عدالت نه بچ کوئ او بل دلته ولا مسله حل کوئ په دې والي سره ستاسو یاره زه به دا ووایم دا زمونږ په دې کې زمونږ پرایم منسټر صاحب هم یو چټۍ را لېږلې ده چې یاره تاسو خلک په دې کې انوالو کړئ مشران لوکل ایلډرز د خلکو د پټي نیچر کیسونه چې کوم مثال په تور ځمکو سره لینډ سره کنسرن دي یا پیسو سره معمولی دا تاسو حل کړئ نو زه به تاته دا ووایم چې زما په دې ټینور کې کم از کم د 200 نه سیوا چې د خلکو ډیسپیوټ نو هغه دا مشران پکې ما انوال کو د دې مشرانو په ترو باندې هغه خلک د جنگ جګړو نه بچ شو مسلې تر سپریم کورټ او تر های کورټ رسیدلی واپس رالو موږ پکې جرګیو کوو هغه مسلې خدای پاک حل کړي ښې طریقې سره سره الله تاسو عمر ژوند درکړي که موږ سوچ وکړو نو زموږ به معمولي خبرې هغه به موږ عدالت ته لاړ شي په هغې باندې به موږ په کلونو باندې په نسلونو باندې بیا موږ عدالتونو کې کیسونه چلو د هغې به څه حل نه راوځي دا ستاسو یو ښه ایفرټ دی په دې موږ تاسو اپریشیټ کوو غونډ قوم تاسو اپریشیټ کوي سر بل اخرنی 2 سوال نه پاتې دی ټایم کم دی سر که موږ وګورو نو که پار ځکین کې زما چې څومره خپل ایکسپیرینس دی نو موږ دا ورو چې پولیس چې کم دي نو دا د ظالم خلاف نه بلکې د ظالم سات ورکوي د مظلوم خلاف او د هغې وجه دا ده چې هغه کرپشن کوي د هغې نه پیسې اخلي سر په دې حوالې سره ستاسو څه خیال دی چې آیا دا ټیک دی که نه یاره زه دا وایم چې د سپایي نه ولې تر آی جي صاحب پورې لکه چې کوم سړی د ظالم مرسته کوي هغه ته زه پولیس افسر نه وایم لکه زه دا وایم چې یو بل ذات هم شته د تپوس کولو والا او مرګ هم شته نو زه دا وایم چې د دې ډپارټمنټ یو مقصد دی چې تر ظالم لاس ونیسي او د مظلوم امداد وکړي او چې کوم سړی دا نشي کولی نو بیا هغه په دې معاشره کې یا په دې فورس کې د هغه اوسېدل پاتې کېدل دا بالکل نه دي پکار نو دا خبره بالکل غلطه ده خو د یو سزا به ټول ډپارټمنټ نه ورکوي مې بي چیرې زمونږ په ډپارټمنټ کې هم داسې کسانی چې لکه مثال په طور خو لکه د یو کس سزا به ټول ډپارټمنټ په دې کې ډېر ښه خلک هم شته او په هر معاشره کې ته په خپل چم کې وګوره ته په خپل کور کې وګوره په خپل کور کې ته وګوره دوه ورونه به یو به یو شان مایند د بل په بل شان مایند نو د یو سزا به ټول کور له نه ورکوي د یو سړي سزا به ټول کلي له نه ورکوي نو زه دا وایم چې دا خبره بالکل زه دې سره اګري بالکل ګران کتونکو ډي ایس پي صاحب خبرې روانې دي د هغو نه په اخر کې دغه تپوس کوو چې سر دلته تاسو د ملیټنسي سایډ باندې خبره وکړه چې خلک زموږ کوآپریشن نه کوي خو دلته د دې ځای هاسپټیلیټي د دې ځای چې کوم د خلکو مهمان نوازي د هغو تاسو په کوم نظر ګورئ د نورو ځای کې تاسو هم ټایپ تېر کړل دغه یاره زه به دا وایم چې زموږ ثوابه او کمپیریزن ټو لوور دیر زه به دا وایم چې دا بالکل یو شان پښتانه خلک دي ښه مهمان نواز دي ښه قدردان دي ښه کوآپریټیو دي دغه یو شي کې تاسو تمار مخکې نه وای کنه چې په ملیټنسي کې لکه کوآپریشن نه کې نور ادروایز نور ښه کوآپریټیو دي په هر ستاسو نه دغه پیغام اورو چې زموږ څومره څوک دا ویډیوز ګوري او د ملیټنسي سایډ باندې که څوک سپورټ کوي نو هغو ته هم تاسو یو ګزارش وکړئ ریکویسټ وکړئ او بل په اخره کې زموږ چې کوم نوجوانان دي اکثر موږ اورو نو هغه د دې وجې نه وایي چې یاره زموږ پیسې نشته سبق نشته موږ نه شو ویلی مخکې به لاړ شو هغه زموږ نوجوانان چې هغو کې یو تاسو خپل یو پیغام هغو ته یاره زه به دا ووایم چې دلته د دغه ښه خلک دی خو موږ دلته پولیس لیزان کمیټۍ جوړ کړي چې په هغې کې به موږ یو ورځ دوه کې میټینګ هم کوو او د دې لپاره موږ جوړې کړي چې په هر کلي کې دغه خلک چې څومره کریمینل خلک دی چرس خرڅي پوډر خرڅي آیس خرڅي یا نور داسې معمولی خبرې نو به دغه خلک پولیس لیزان کمیټۍ چې په هغې کې کم از کم 300 لږ بګ ممبران دي دا خلک به دقسې دې کې کوآپریشن کی دا به موږ سره حل کی خاص کر په پولیو کې موږ 10-11-12 نه پولیو ده موږ دا ریکویسټ دا پیغام زه خلکو له ورکوم چې په دې کې موږ سره ښه پوره هیلپ وکړئ چې یاره مثال په طور خدای دې نه کړي څه نه داسې ناخوشګواره واقعه پیښه نه شي او زما ډېر زیات ریکویسټ دا دی چې دا وطن دا سیمه دا خوره دا زموږ په شریکه راځي چې په دیر کې نوکري کوم دا دیر هم زما دی مثال په توګه زه به په دې باندې دلته خپل که زما د تن وینه زما سر هم په دې کې قربان شي زه بالکل هغه پهر ګڼم خو تاسو لږ خپله یې څه واچوئ څوک انفارمیشن وکړي څوک څه
او زه درته دا یو خبره کوم، دا بالکل کلیعام درته وایم چې یو سړی دې خاورې ته، دې سیمې ته او دې وطن ته نقصان رسي، نو دا درته زه علی اعلان وایم چې وی ولې بالکل زه به هم بالکل سپورټ کوم. لکه هر ځای ته خو زه نشم رسېدی که نه، خو تاسو زمونږ لاس او خپې چې دا وطن چې ته سبا کډه اخلي او دلته نه ځې، نو ښه خبره دا ده چې موږ په شریکه ټوپک راوالو، موږ په شریکه زه به دنه یو صورت باندې نه رسته کېږم، زه به دنه مخکې، خو لږ لږ خپله حصه پکې واچوئ، نو انشاءالله چې دا ګند، دا ملیټنسي، دا هر څه به ختم شي. ډېره مهرباني ګرانو کتونکو، دا و زموږ ډېر زیات قدرمن ډېر زیات ګران مشر جناب امجد خان ډي اس پي صاحب چې موږ له وخت راکړ. سره ستاسو یو ځل بیا ډېره زیاته شکریه، یو جهان مننه چې موږ له خپل مصروف وخت نه وخت راکړو. ګرانو کتونکو، د ډي اس پي صاحب خبرې تاسو واورېدې، امید لرم تاسو به خوښې شوي او په کومو خبرو کې چې زموږ غلطیانې دي پکار ده چې موږ ځان وباسو، په کوم کې چې مطلب د پولیس سایډ نه زموږ سره کوآپریشن کیږي هغه موږ هر څه واورېدو. ګرانو کتونکو، دا زموږ د نننۍ ورځې پروګرام، د نیکسټ پروګرام پورې موږ له الله تعالی